کتابونه د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه بارکه لیکلی دي چې یو ورځ امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه زمونږ استاد یو لوی امام حضرت نعمان ابن ثابت رحمت الله تعالی علیه په یو لار باندې روانو دي خبره ته توجه سوچ سمجھ ساته چې د دین اسلام په کوم انداز کې خدمت کړي دي هغه انداز کتابونو را نقل کړي دي امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په یو لار باندې روان هغه داسې دورو چې خلکو خدای نه منلو د خدای د الله جل جلاله د وجود نه منکر خلکو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه رب ذوالجلال په یو لوی پایه باندې علم او عرفان امام اعظم ابو حنیفه صاحب لور کړو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په یو لار باندې روان دي خلق تراتو شو او هغه ټول د داسې سوچ سمجھ او نظریه والا خلکو چې د باری تعالی د وجود نه منکر خلکو خدای پاک نه منلو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه نه ټول غیر چاپیر شو ورتوای چې ستاسو سوچ والا ستاسو خلق الله جل جلاله موجود مني مونږ ته په دې دعوه باندې او په دې سوچ او نظریه باندې د عقل مطابق یو دلیل وای چې زمونږ عقل یې مني ځکه ته الله موجود دی زه منم نه نو ما ته داسې یو دلیل وای چې زما عقل پاغې کار وکړي امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دغه ټولو منکرینو ته وایي زه درته یو خبره کوم او زما خبرې ته غوږ کېږدئ او په توجه سره زما خبره واورئ دغه منکرین خدا چې ټولو خلکو د خدای د وجود نه منکرو دی امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه تقریر ته غوږ کېښودو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د الله د دوستانو نه یو دوست هم دی او د علماء په سلسله کې یو لوی عالم هم دی د مستقل مذهب امام هم دی امام اعظم ابو حنیفه صاحب یو عظیم تقریر شروع کو ویه خلکو زما دا بیان واورئ اوس په دې سات باندې زه په یو دریاب باندې را تېرېدم یو اونه کټ شوه او د هغه اونې نه تختې جوړې شوې او هغه تختو نه کشتۍ جوړه شوه او په هغه کشتۍ کې خلکو خپل سامانونه کېښوده هغه کشتۍ د توپان په موجونو کې او د توپان په چپو کې په اوبو کې روانه شوه د کشتۍ چلولو والا کس پکې نشته بس همدغه شان دا کشتۍ هم روانه شوه سامان پکې پروت دی دام پکې روان شو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دغه منکرینو ته وایي زما دا بیان واورئ تاسو زمانه د الله جل جلاله په وجود باندې دلیل غواړئ اوس زما بیان واورئ وی کشتۍ روانه ده په اوبو کې هغه ملاح د کشتۍ والا شته دی نه کشتۍ جوړم شو روانم شوه چې د کم سامان د کوزیدو کم ځای دی اکه ځای سره کشتۍ په خپله باندې سیټ شي هغه سامان د هغې نه کوشي د دریاب او د سمندر په غاړه کېښودلی شي کشتۍ د هوا او د چپو په موجونو کې بیا روانه شي بل ځای کې چې د چا سامان د کوزیدو ځای راشي کشتۍ په خپله باندې سیټ شي هغه سامان د هغه کشتۍ نه راوچت شي د سمندر او د دریاب په غاړه باندې کېښودلی شي کشتۍ واپس د سمندر د چپو د هوا په موجونو کې روانه شي چې څنګه دا بیان جاری ساتلو دغه منکرین د خدای پاک د وجود نه دی شور جوړ کو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ته عرض کوي اے نعمان ابن ثابته خلق خستا باره کې وي چې ته یو زبردست عالم یې مونږ ستانه د رب ذوالجلال په وجود باندې عقلي دلیل غوښتو تا مونږ ته یو داسې منګړه ته کیسه شروع کا چې دا زمونږ عقل نه مني امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دی ته فرمایي
چې شور مکوي، زما دا بیان او تقریر په توجه سره واورئ. هغه خلکو یو شور جوړ کو، یو غوغه یې جوړه کا چې په یو قانون در سره دا خبره نه منو چې کشته بغیر د کشته والا نه، بغیر د ملاح نه کشته څنګه روانېږي، او د خپل ضرورت مطابق په ځای کې ودرېږي او سامان ته کوزېږي او بیا روانېږي. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته فرمایي، وی افسوس په تاسو باندې چې تاسو په دې جهالت کې اوسېږئ. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه دغه خلکو ته وی افسوس په تاسو باندې چې تاسو په داسې غفلت کې پراته یې چې یو کشته په خپل نشي جوړې دی، یو کشته په خپل باندې نشي چلې دی، یو وړه کشته په خپل باندې نشي ودرې دی، یو وړه کشته په خپل باندې نشي روانې دی. نو د ځمکې او د اسمان دا لوی نظام بغیر د یو خالق نه، بغیر د یو چلونکي صانع نه، د یو خالق نه د ځمکې د اسمان دا نظام چلیدی شي. دغه منکرین چې د خدای د وجود نه منکرو، چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دا خطاب واوریدو چې تاسو د یوې کشته د چلیدو نه منکر یې، نو د ځمکې اسمان نور سپوږمۍ ورځ او شپې د دې نظام د چلولو نه کوي چې دا دومره لوی نظام څوک چلی، د دې خالق څوک دی، د دې صانع څوک دی، د دې چلونکي ذات څوک دی. دغه منکرین د رب ذوالجلال د وجود نه چې منکرو دی، چې د رب ذوالجلال په وحدانیت باندې د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د کشته د یو عقلي دلیل د بیان اوریدلو نه پس د دې په زړونو کې، د دې په دماغو کې د توحید الهی یو افتاب او یو شمع بل شو. او د امام اعظم ابو حنیفه دغه ملاقات او دغه نورانی تقریر او خطاب نه دی په دغه صراط مستقیم لار باندې دغه ټول منکرین روان شو. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دغه کلمات طیبه او د خپل کلمات چې دغه منکرین وړاندې بیان کړ، نو دغه منکرینو پزله کې دغه کلماتو داسې اثر شروع کو چې یا خو په یو دشته کې ولاړو د رب وجود او د رب وحدانیت نه منلو، او یا د امام صاحب د تقریر د بس کېدو نه پس دغه ټولو منکرینو یو گونج اوچت کو په هغه خپله وینا کې دا ووی چې الله خالق کل شیء وهو الواحد القهار لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ټول منکرینو دا کلمه طیبه وویل. نو دا څه وجه وه؟ وجه هم دا ده چې امام اعظم ابو حنیفه ته رب ذوالجلال یو لوی سې سره علم ورکړی، هغه به بیا دغه خپل علم او د دین اسلام خدمت په داسې طریقه باندې کولو چې د دین اسلام دشمنان به د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه یو تقریر اوریدو، رب ذوالجلال به په هغه یو تقریر باندې ډېرو بیتونو ته د خپل نعمت د دین اسلام ورنصیب کول. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله